السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک یا ډیر مسافران موږ وینو چې دوی د بس یا د موټر یو شي سره شوسي، بس هیڅ یو خواته چې د هغه مخکې او خپل د لمانځه نیت وتړي. نو د دوی دا طریقه بالکل غلطه ده، بلکې هر هغه څوک چې قبله نور معلومیږي دی به اول دا کوي، پر ده باندې اول فرض دا دی چې دی به دالته یو څه اسباب چې دي د هغو څخه کار واره اخلي. یعنی شاوخوا مسجد ته وګوري چې د مسجد مخ کومه خواته دی، یا د ستورو ته وګوري د شپې، یا د کتب نما ته قبله نما ته وګوري، یا که دالته یو دارنګه سړی ناست وي چې هغه د هغې علاقې وي د هغه څخه د قبلې پوښتنه وکړي. دغه ذرایع به خامخا استعمالوي. که چیرې دی دغه ذرایع استعمال نه کړي او یو طرف ته لمونځ وکړي او هغه طرف بیا معلوم سي چې دا د قبلې طرف نه و، نو لمونځ یې نه دی صحیح. او که چیرې دغه ذرایعو کې یو شی هم نه ولو، نه مسجد دالته و، نه کسان و چې د هغه څه د پوښتنه کړې وای، او نه د شپې ستورو څخه ور معلومېدله، او نه کتب نما ورسره وه، نو بیا پر ده باندې طهاري چې د هغه واجب ده. پر دویم نمبر کې طهاري ورباندې فرض ده. طهاري و دې ته ویل کېږي چې دی د خپل طاقت موافق غور فکر سوچ وکړي چې د ده زړه و کومه خواته ګواهي ورکړي چې دا خواته قبله ده، بس هغه د قبله شمارل کېږي. که چیرې دی د طهاري بغیره لمونځ وکړي، دغه لمونځ یې نه صحیح کېږي. البته که د لمانځه وروسته په یقین سره دا معلومه شوله چې د هغه طرف چې د لمونځ ورته کړی د هغه قبله وه، نو بیا دغه لمونځ چې دی واجب الاعاده نه دی. او که چیرې دی طهاري وکړي، یعنې دویم عمل چې پر ده فرض دی د هغه وکړي، خو هغه طهاري د ده غلطه ثابته سي د لمانځه وروسته، د بله خواته چې د هغه لمونځ کړی وي، نو دغه لمونځ یې صحیح دی، دا لمونځ واجب الاعاده نه دی. او که چیر د لمانځه په مابین کې و ده ته معلومه شوله چې قبله و دغه طرف ته نه ده چې کوم طرف ته ما طهاري کړې ده، یا یو بل کس پر ده باندې غږ وکړی چې کوم طرف ته تا نیت تړلی دغه طرف قبله نه ده، نو اوس دې دی راولاړ سي په لمانځه کې دننه دي مخ وګرځئ، سلام دې نه ورباندې ګرځئ، د هغه لمونځ دې پسې پوره کړي. خو صرف د یوې خبرې خیال دې وساتي چې هغه خلک د دې خبرې خیال نه ساتي. هغه دا که چیرې یو بل چا و ده ته وویل چې قبله دا طرف ته نه ده، نو دی دې دستي د هغه پر خبره عمل نه کوي، بلکې یو 2-3 سیکنډه دي خپل غور فکر سوچ وکړي، د هغه وروسته دې بیا وګرځېږي. که چیرې دی فوراً د هغه پر خبره باندې عمل وکړي، نو لمونځ یې فاسدېږي. او دویمه مسله دا ده چې ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې نوی مسجد جوړوي چې موږ نوی مسجد مخ کومه خواته کړو، قبله و کومه خواته، دا موږ څرنګه معلومه کړو. نو د دې د معلومولو پخوانۍ طریقه خو د هغه ده چې په دغه علاقه کې کوم مسجدان دي، د هغه مسجدانو څخه دې معلومه کړي چې پخواني کوم مسجدان دي. خو که چیرې په هغه طریقه درته نه معلومیږي، نو دوې نورې طریقې اسانه طریقې دي. اوله طریقه دا ده چې پر 22 د جون باندې، د هغه رنګه پر 22 د دسمبر باندې چې لمر پر کومه نقطه باندې پټېږي، هغه 2 ځایونه دی نښاني کړي، د دغه 2 ځایو په مابین کې چې کوم ځای دی دغه د قبلې مخ دی، دغه د قبلې طرف دی. دویمه طریقه دا ده چې پر 29 د مئی او د هغه رنګه پر 14 د جولایي د خپل ښار او د مکې معظمې په مابین کې چې د څو ګانټو او د څو منټو فرق دی، نو د زواله څخه وروسته چې نصف النهار ورته ویل کېږي، د دې څخه د غومره ګانټې او د غومره منټونه وروسته چې د ښار او د مکې معظمې په مابین کې فرق دی، د غومره ګانټې او د غومره منټونه وروسته د ده یو لرګی ودروي، یا دې په خپله سیده ودرېږي په نمر کې، نو د سایې چې کوم طرف رالی، نو د دې سایې پر سیدایي باندې بالکل کعبه شریفه او قبله شریفه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.